د سفر میاشت وه یو کافر د هغه نوم دی عامر بن مالک او مشهور و په ابو برا باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لراغه او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ستخفي او ډالۍ وړاندې کړي چې دا والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته انکار وکړ زستا تخفی نه اخلم اكو ایمان دی راوړو مسلمان شي بیا بستانه دا ډاله تحفه قبول کما خو زه د کافر نه تخفی نه اخلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ابو برا باندې اسلام پیش کوي مسلمان شه خود نه اقرار وکړو نه انکار وکړو سخ انکار مونږ کو چې نه مسلمانې ګما خو مسلمانوم نشو بس خبره لګ غلی غونته پرې خدا کلمه ونه ویلا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی ابو برا ویلو ویزه خو مسلمان نشم خو زما سره سملګری یو ځای کا زما سره صحابه کرام اولګ نجد ترتا انت کې څه قبایل دی غیب ورته دعوت ورکینو کې دیشي مسلمانان شي زما سره صحابه کرام اولګه دعوت ته پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ابو برا ته ویلو وزستا سره څنګه خپل صحابه مرګري کما زکه چې کوم خلکو ته زما صحابه کرام بیا نه خو مسلمانان نه دي نو کې دیشي زما مرګرو ته تکلیف ورسي نو دی ابو برا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو وی دغه ذمہواری ز اخلم دغه فنا ورته زور کوم چې تاسو صحابه کرام ته بسوک سواینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی چې ته دا ذمہواری اخلي او ته زما صحابه کرام ته فنا ورکای بیا به در سره صحابه مرګري کم چې ال کافر ته دعوت ورکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او یا صحابه کرام د سره مرګري کړو او یا صحابه کرام او دا او یا واړه د قران حافظان هم او عالمان هم دوی ته قرآ ویلې کېدل په قرآ باندې دا مشهور د قران عالمان هم او حافظان هم دا او یا تن نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سره مرګري کړو او د دې او یا تنو امیر چې د منذر ابن عمر ساعدی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام مقرر کو د دې او یو تنو امیر منذر ابن عمر ساعدی رضی الله تعالی عنہ مقرر کو تر دوی امیر خدا ډیر پاک باز عجیب صحابه کرامو ډیر الله والا خلقو تدوی کار داو چې د ورځې بغره تتلو لرګي به کول د ورځې به لرګي کولو او بیا به هغه راوړو نه هغه لرګي به خرڅ کړو نو چې هغه به خرڅ کړو په هغه لرګو به خپل خرچه هم کوله او د اصحاب صوفي چې کم طالبان او هغه باندې به خرچه کوله لرګي به خرڅول ځان باندې به خپل پیسې لګولې او چې کم د صوفي طالبانو د نبی اسلام نه به علم زده کو پاغي به ماغه پیسې خرچه کولې ډیر الله والا خلقو دا خو به د ورځې مشغله وا شپه به څنګه تیرې دا شپه به سې د قران تلاوت کو او سې الله تعالی په تهجد باندې د دوی شپه او ورځ د الله په عبادت کې تیرې ده ډیر پاک باز او نیکمل صحابه کرامو د اویا چې مشهور په قرآ باندې دي ته قرآ ویل کېدل نبی رسول الله صلی الله سره د اویا تنه مرګري کړو ځکه دعوت لېګل کنه نو دعوت له په کس لېګل غواړي چې نور خلکو ته دعوت ورکړي چې خپل علم خور سره کنه نو دا اویا تنه عالمانو د قرآن نو نبی رسول الله دوی دعوت لولېګل دوی تلو چې کله بیري معونه ته ورسېدل دا یو ځای دی الته ورسېدل دوی الته پړاو واچو خو چې کله دوی تل کنه نو دې کې د انس رضی الله تعالی عنہ ماما هم حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ دا انس رضی الله تعالی عنہ ماما دې پکې موجود وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دله یو خط ورکو ودا به عامر ابن طفیل ورکه کم چې د بنو عامر قبیله سردار دی دا باغله ورکه بس پرې دا وایزا شوې د زما لګه توجه خرابې صحیح ده زه به پرې دا وای اصلي دا
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عامر ابن طفیل رضی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انس رضی الله تعالی دی مامالا حرام ابن ملحان رضی الله تعالی یو خط ورکو وی دا بتا عامر ابن طفیل لور کې کوم چې د بنو عامر قبیله سردار دی دا باغله ورکه نو چې کله دوی بیر معونه ته ورسېدل کنه نو دی حرام ابن ملحان رضی الله تعالی فرمایل وی مال چې نبی علیہ السلام کم خط را کړی دی زما چې دا عامر ابن طفیل لورکه دا خط وړو چې خط وړو عامر ابن طفیل سره میلو شو دا عامر ابن طفیل د ابو برا ورارو دا کم کس چې نبی رسول خو راغلی و دا صحابه کرام ځان سره مرګري کړو دا عامر ابن طفیل د ورارو حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عامر ابن طفیل ته ویلو وی دا خط والا وی دا د چا خط دی وی دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا خط دی او زه دا صحابی ما او مال دا خط را کړ چې دا عامر ابن طفیل لورکی دا عامر ابن طفیل د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر سخت مخالف کافر و د نبی اسلام ډیر سخت مخالف و پکار خدا و چې دا خط کولاو کړه وې کتلې وې چې سدي پکې اخت کولاوم نکو خوشاته کسانی ولاړو هغه ته اشاره وکړه وای وخی نو د شاغړ دی وطن سره نيزه او هغه په حرام ابن ملحان رضی الله تعالی د انس رضی الله عنه ماماله د شاغړ راواچوله او چې راواچوله په دومره تیزی سره راواچوله چې نيزه ته ډایرک مخې ته وروته په ګډه کې وروته او چې څنګه په هغه د شاغړ گزار وکړه کنه نو د حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه د خلی رس الفاظ وتل وی الله اکبر فزت ورب الكعبه الله اکبر فزت ورب الكعبه وی زما د پرد د کعبه قسم وی ز کامیاب شوم دا خدای نبی علیہ السلام صحابه کرامو کړه د نبی صلی الله علیه وسلم سره د هغې تربیت شوی و هغه ته پته وه چې زه کوم ځای ته ورسېدم زه لاړم جنت ته ورسېدم نو چې څنګه پې ګزار وشو نو هغه چغه کړه وي الله اکبر فزت ورب الکعبه او یو حدیث مبارک کې راځي وي د خپلو وینو ته به یې لپه نیوله او په دې مخ به یې داسې اړولې او دا چغه به یې ورسره واله فزت ورب الکعبه فزت ورب الکعبه خپلې وینې به یې په خپل مخ اړولې او فزت ورب الکعبه چا به یې واله زما د په رب د کعبې قسم زه کامیاب شوم هغه هلته شهید کو چې شهید کو د عامر ابن طفیل د خپل قبیله ورته ول بنو عامر ته وی او یا تن نورم دلار شي غم مړکای او یا تن نور راغی د غم مړکای نو بنو عامر قبیله د چې کومه قبیله واغو انکار وکړو وی مونږ خو سره جنگ ځکه نشو کولای چې ستا تر وته پناه ورکړی دا ابو برا ورته پناه ورکړی نو څنګه مونږ هغه سره جنگ وکړو دا خو ابو برا ستا تر راوستي دي مونږ سره جنگ نشو کولای وی تاسو نه ځویننا الته نور قبیله وی دی هغه ته دا بنو سلیم ته او زکوان ته دا نور قبیله دي بنو سلیم او زکوان ته خبرداري وکړو وی دلته د نبی علیہ السلام ملګری راغلي د پیغمبر ملګری راغلي دي دام د نبی علیہ السلام دشمنانو وی زما امدادو کوي زما قبیله زمانه انکار کوي نو بنو سلیم او زکوان کسان مرګري کړو غشي او توري راواغستي او په او یو صحابه کرامو باندې رالو او دا ټول شهیدان دا ټول شهیدان کړو په دې کې صرف درې تنه پاتې شو درې تنه ته صرف پاتې شو پای کې او کعب بن زید انصاری رضی الله تعالی عنہ کعب بن زید رضی الله تعالی عنہ او دو صحابه کرام نور دا کعب بن زید رضی الله تعالی عنہ چې دغه داسې پاتې شو بچو چې دوی چې دا غشي چلول کنه او دوی شهیدان کول بس د ځان غلې کو ځان ورته کو غیر چا پیر ویني د صحابه کرامو په باندې ویني را دیم د وینو سور شو او د ځان خاموش کو غلې کو هغه وګرځیدل هغه مطلب در چې د مونږ وجلې دی وجلې دی حالانکه دی ژوند دی نو چې کله کافر لاړو لري لاړو نو دی را پاسې بیا د ژوند دی بیا د غزوه خندق کې د شهید شو په غزوه خندق کې بیا د شهید شوی دی دغه ټیمه پر دې ژوند دی دو تن نورو هغه یو نوم دی منذر ابن محمد او دویم دی عمر ابن امیہ زمری دا دو تن څنګه بچ پاتې شو دوی داسې بچ پاتې شو چې دوی اوخان ځنګل ته بوستیو چې کله دوی د بیري معونه سره پړاو واچو صحابه کرامو کنه دغلته دمه کوله نو دوی ته تاسو د ساروی ځنګل ته بوځي دوی ماړه کې بیا برازي او دا طریقه هم د حدیث مبارک کې راځي وای چې کله ته په یو ساروی باندې مزل کوي کنه
او یو علاقه رااله چې سرسبزه علاقه ده اوبه پکې مشته او ګیاګانې پکې مشته وایي په دې کې سفر په کلاره کوه حدیث مبارک کې راځي ابو داود شریف حدیث مبارک دی وایي کومه علاقه چې سرسبز رااله شنه رااله او ستا سره څاروي دي نو په دې کې مزل په کلاره کوه ځکه چې ستا مزل به هم کېږي او دا څاروی به د ګیاګانې خوري موړ به هم شي اوبه به موسکي نو دی به مړېږي هم او ستا به مزل هم کېږي او بیا حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله فرمایي وایي چې کله یو علاقه مخې ته داسې رااله چې قحط والا علاقه ده قحط سالي ده پکې ګیاګانې پکې نشته ده وچه علاقه ده نبی رسول الله وایي دغلته خپل څاروی وزغلوه په تیزۍ سره لاړ شه ځکه چې کله ستا دا څاروی وږی کېږي یا تږی کېږي یا تا ته تکلیف میلاویږي نو ته به د دې علاقې نه وتېږي دغلته یې څاروي کېږه دغې نه زر ځان وباسه نو دغه علاقه ده بیر مغونه ده علاقه چې وه دا سرسبز شنه علاقه وه نو دې صحابه کرامو ته وویل وی تاسو د اوخان سارا ته بوځئ نو دوی اوخان سارا ته بوستي اوخان سره ول د دوی خو مطلب دا چې کوم صحابه کرام هغه ټول موږ څه کړل شهیدان کړل دا دوه خو پاتې شو کو پته ورته چې دوی ځنګل ته د ساروي بوستي په دوی پسې بیا تلو خو د دوی نه خبر نه چې کله دوی دواړه واپس رالو منذر ابن محمد رضی الله تعالی او عمرو ابن امیہ زمری رضی الله تعالی دوی چې واپس رالو څه ګوري چې خپل ملګری ټول په وینو کې لت پت پراته دي ټول ملګری په وینو کې لمبېدلي پراته دي شهیدان شوي دي دواړه ودرېدل ډېر زیات خفه شو چې داسې چلو شو دا څه وشو بیا مشوره وکړه چې موږ دواړه اوس څه وکړو موږ دواړه څه کوو نو دی عمرو ابن امیہ زمری رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایله د خپل ملګري ته وی داسې کوو که نه چې موږ دوه تنه به څه وکړو موږ به دوه تنه څه وکړو دا خو روغه قبیله ده ډېر شی کافر دي موږ به د دوی څه وکړو خو راځه چې مدینې منورې ته دواړه لاړ شو نو نبي علیه الصلاة وسلام به د دوی په حال باندې خبر و چې ستا ملګري شهیدان شو ځکه چې وروسته به ورته بیا څوک څه وایي څوک به ورته څه وایي نو موږ به په خپله خبر کړو چې د الله پاکه پیغمبره ستا له ملګرو سره څه وشو موږ به ورته خبر ورکړو نو دی منذر ابن محمد رضی الله تعالی عنہ فرمایل وینا داسې خو چرته نه کو چې موږ د دې ځای نه مدینې ته لاړ شو وی د دې نه به بله ښه موقع راځي د شهادتو زمونږ ټول ملګري شهیدان شو او ما ته به روغ روانېږو مدینې ته به ځو نه چرته هم داسې نه شو کولی موږ خو په شهادت پسې ګرځو الله د شهادت موقع را کړې ده چرته هم نه ځو جنګېږو به کو دوه تنه یو خو د دې کافرو سره به جنګېږو جهاد یې شروع کو نو روغ قبیله وه نو په دې کې دا منذر ابن محمد رضی الله تعالی شهید کو یې خو دغه دیم شهید کو او دا دویم صحابي چې عمرو ابن امیہ زمری رضی الله تعالی دې گرفتار کو وې دې وجنایما گرفتار کنه دې گرفتار کو چې گرفتار کو نو کم سردار چې د دوی و عمر ابن طفیل دی غلبو وستو وی نور خو ټول مونږ ووجل خو دې خو دې ژوندی نیولی دی عمر ابن طفیل وی دې زه نه وجنم دې زه وجنم نه سر یې وله کټاک او سر یې وله اخریو وی زما مور یو نظر منلی و یو منښته یې کړې وه چې کو زما پلان کې کار وشي نو زه به یو غلام ازادوم د غلام د آزادولو منښته یې کړې وه وی چېرته په غلامانو پسې ګرځو خو بس دا تیار غلام دی که وی سر وله کټاکی سر وله وخوریو وی دا زما غلام دی ما آزاد کو ما د خپلې مور منښته پوره کړه عزت سوای مده آزاد کړي د عمر ابن زمری رضی الله تعالی عنہ دوی آزاد کو عمر ابن امیہ زمری رضی الله تعالی عنہ د آزاد کو د را روانو د بیر معونه مدینه منورې ته راتو نو چې راتو په لار سره د عامر ابن طفیل له قبیلې دوه تنه مرګري شو هم د دغه قبیلې چې د صحابه کرام شهیدان کړو دای قبیله سره دوه تنه مرګري شو خو نه عامر ابن طفیل کم چې قبیله وا بنو عامر دغه انکار وکړ کنه ستاسو ته پناه ورکړي مونږه نشو دی وجلې نو د دې بنو عامر دوه تنه د سره مرګري شو پلار باندې را روان دي سفر کوي د توي مرګري تر کم ځای وي زه د مدینه منورې ما مسافر یم راغلی او مزم مدینه منورې ته واپس هغه ته موږ د بنو عامر قبيله زمل ګرتیا بکو زب موږ مدینه ته سو را روان دي راتلو ډیر سفر یو کو یو ځای کې دمک ولا دغه دواړه ود شو دغه دوه کسان چې د بنو عامر قبيله د دواړه شو دا و سوچ کو چې موږ به د دې ملګرو بدله خامخا اخلو دې ملګرو به خامخا بدله ساخلو وی د ټولو خو نشو هغه څه خدا دوه مې وسته لاندې راغلي دي کنه خو زما سره خو څه شی نشته په لارم دا مکسي کوله نه چې کله هغه ود شو دا هغه سره توري وي نو دا یو مرګري نه غلط تور راوغه سره دواړو نه سرونه واله
هغه دواړه خو هلته مردار کړو چې مردار کړو راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورکو وې د الله پاک پیغمبره ستا قاریان چې دغه شهیدان شو دغه سره دوکه وشوله ا شهیدان کړي شو او په لار راتلم نو ما د بنو عامر قبیله وطن مردار کړ دغه په بدل کې نو نبی علیہ السلام ته خو دې خو نه کړو د بنو عامر سره خو زمونږ د جنبندۍ معاهده ده نو تا دغه نه ولید وطن کسان وجل خود ته خبر نو چې نبی رسول الله سره معاهده کړی ده د ته خبرو نو نبی رسول الله ته په غلطۍ کې دوه تنه داغینه اوجل زمونږ سره د جنگ بندۍ معاهده وا لہذا د خنه دي کړي مونږ به داغي دیت ورکو نبی رسول الله د وادي ډیر زیات پابند مونږ به داغي سو ورکو دیت ورکو خدا او یا تنه چې کله شهیدان شو نبی رسول الله ته دې خبر را رسید کنه نبی رسول الله ډیر سخت خفش ډیر زیات خفش روغ یوم میاش نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل دای کافر ته خیری کړي مسلسل خیری کړي د سحر مانځ چې به وکړه کنه د سحر مونږو چې کله نبی رسول الله د سحر مونږ وکړو او رکوع به وکړه او د رکوع نه بروچت شو نو قنوت نازله چې وته ویل شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قنوت نازله روغ میاش په سحر مانځ کې ویل او دوی ته به خیری کولی الله کورونه رڼکا الله کورونه وران کا الله مخدز مکه ته وزګار کا الله د دوی په منځ کې جداواله راولا یو بل نه تس نس کا د اخري نبی علیہ السلام یو میاش کولی او چې کله نبی علیہ السلام ناس دغه په وخت کې مبارک را بایدنه صحابه کرام بم جوړل نبی علیہ السلام بم جوړل ای زما ډیر خولي صحابه را شهیدان کړل د قران حافظان را شهیدان کړل نبی علیہ السلام به جوړل په دغه صحابه کرامو کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ غلام عامر ابن فهيره رضی الله تعالی عنہ تاسو په واقع د هجرت کې ویو کنه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه د مکه مکرمه نه مدینه منورې ته هجرت کو کنه نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګ کنه نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا غلام عامر ابن فهيره رضی الله تعالی عنہ د مکه مکرمه احوال ما خام نبی علیہ السلام ابوبکر هوله وړو او ګړي بيزي په باندې سره ولي او ضرب غلي به ویل ډوړې وړله څومره خدمت چې په مکه مکرمه کې د نبی علیہ السلام او د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په غار سور کې کړه د عامر ابن فهيره کړه دي ټول خدمت په د کافرونو په غلا باندې کو دا ډیر وخيار سړیو نو دیم په دې صحابه کرامو کې شهید دی په کوم شهید شوی او حدیث مبارک کې راځي ته د چې کوم قاتل د عامر ابن فهيره هغه وی کنه وی چې کله ما په د باندې گزار څنګه د شاغاړي او کو کنه او په نظام او وی د خلینو چغه وخت چې فزت والله الله می د قسم ز کامیاب شو دا ګور صحابه کرام چې گزار په کېده دا غوي د خلینو بچغه وتا زمانه په الله قسم ز کامیاب شو وی د خلینو دا आवाज وته او دا عامر ابن طفیل په خپل وای چې دا شهیدان کړي وو چې صحابه کرام شهیدان کړیو دی وی په دې او یو تنو کې ما یو تن ولیدو چې داغه د جسم اوچت شو دا سیدا لاش اوچت شو او بر اسمان ته وغته د زمکه د اسمان په منځ کې داسې ولاړ داغه د لاش نو یو روایت کې راځي ثم وزع بیا کې خو دې شو خو بل روایت کې سره ثم وزع الفاظو نشته نو حدیث مبارک کې راځي دا امام زحاق رضی الله تعالی فرمای امام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو چې د الله پاک پیغمبر د جسم ولي اوچت شوی د عامر ابن فهيره د جسم ولي اوچت شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د جسم الله تبارک وتعالى علین ته ورسوله دا صرف دغه کرامت ته دا صرف د عامر ابن فهيره رضی الله تعالی عنہ کرامت ته ځکه هر انسان چې وفات شي او د نیک عمل وي د روح چرته زی علین ته او چې بد عمل وي نو د روح چرته زی سجین ته لاندې زی او جسم کمزې پروتي په قبر کې پروتي کنه جسم دلته پروتي روح یا علین تزي یا سجین تزي او د دې جسم او د دغه روح د یو بل سره یو تعلق وي یو بل سره سوي تعلق وي هو عامر ابن فهيره رضی الله تعالی دا واحد صحابي دی چې د جسم الله تبارک وتعالى علین تر رسول دی د جسم مبارک ځکه چې کوم لاشونه د صحابه کرام پراتو کوم جسمونه پراتو پای کې د عامر ابن فهيره جسم نه صحابه کرام په ډیر وګرځیدل خو دی اون مونته د جسم پرشتو علین تر رسول دا یو واحد صحابي دی
نو دا قاتل وای چې ما په گزارو کوم د خلینو الفاظ خو ته فزت والله په الله می قسم ز شما کامیاب شما. نو دا درناک واقع چې د سفر په میاشت کې راغلی و او سن 4 هجری و 3 هجری و